دمو عیدتمنې د اتحیت په باره شی یوه ضروري اهمه مسله چې میږ خلق ته ملګري ته یورون دوستونو ته په لمانځي چې دا مخشار سي هغه دا مسله دو چې کله یو مقتدي جماعت ته روشي او د امام سره په جمع سره سار نه شریک وي او امام چې کله اتحیت زر کی پیرا کو مقتدی نوی پیرا کړای نو دا غزي کای خلق سدي آغا په اتحیت باندې لګیاوي اتحیت پیرا کوي ا دې متعلق سم مسله دو د مویدت منه دا غوي کای دوا صورتونه دي اول صورت دغه د چې کله یو سړی د سانه المنزشه د امام سره شریک وي او امام سره میس کو په جماعت شي او په تحیت باندې امام نوستا مقتدیه نوستا او امام التحیت پیرا کړو او امام سلام وګرځولو دا غزي کای دا مقتدی دا به د تحیت پیرا کوي د امام سره به ډایرک سلام ګرځوي د مویدتمن علما لیکلي دي فتاوی کتابه دا لیکلي دي چې کله د امام سره دغه سړی شریک تا او امام التحیت پیرا کړو خو مقتدی نه دا پیرا کړای مقتدی به دغه التحیت پیرا کوي دغه نه بعد چې التحیت پیرا کو به نه بعد به امام سره سلام ګرځوي هغه دروس شریفه او هغه دعا اللهم ربنا آنی ویلی او دا تحیت ویل واجب دي د به خامخا پیرا کوي دویمه خبره د مویدت من دا کې دویم سره دغه دا چې ایسا امام سره مقتدی شریک تا خو مقتدی سو کړل چې هغه امام سلام وګرځولو او مقتدی لګیا دا پل منظم دے سلورام رکعت تا پا تحیت بندے امام نوستا امام میز پیرا کلو سلوم یو وگرزولو او مقتدی دا غازی کئی اتحیت ولی دو اتحیات للہ والصلوات والطیبات دا ولی دی اغی نابدا پا درست شریف پا سار شے یا درست شریف پا میان شے یا اللهم ربنا آتنا په دغه د کوي مقتدی رسیدلی دا امام سلام ګرځولو آیا دا مقتدی آیا دا دغه اتحیت نه بعد درود شریف په پیرا کوي کنه به پیرا کوي دعا به پیرا کوي کنه به پیرا کوي علما لیکلي دي چې بالکل چې امام سلام ګرځوي امام سلام سره چې تحیت پیرا کړی وي بالکل به دغه به سلام ګرځوي بالکل دغه مینځ یو وشولو د دې لپاره د درود شریفه او د دې لپاره د دعا اس ضرورت نشته دا سنت دي مستحب دي دا جایز دي او مینځ کیږي هغه دویم رکعت ویلې نه وي که هغه څلورم رکعت ویلې نه وي په تحیت شکیم نوستای اول نوستای یا آخري نوستای خامخا به التحیت پیرا کوي که تحیت پیرا نکړو مینځ خروف ته مکروه تحریمي دي جایز نه دي ګناه ده نو دې وجه نه عزت من دا هم مسله وه نو موږ څه پکار دو چې دا مسله باندې عمل وکړي او دا مسله شیر کړي او چې نره خلک ته فایده ورسیږي او ډېر خلک په دغه شی غلط فهمي شي شکار وي نو دې لپاره مو دا وکړله چې دا تاسې یو بل ته ورسوئ الله د مشته د عمل کول توفیق مشته نصیب کو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।